بہرحال دا قرآن داسې یو سمندر دی چې د دې پایان نه دی معلوم. خو چې تاسو را تفسیرونه ګورئ که نه چې الله د دې کوم تقسیم کړی دی د خلکو په ذهنونو باندې، یو مفسر به د یو ځای داسې جواهرات او لالونه به ترې وباسي چې بل ګوري هغه بل طرف باندې تړی، یو بل ناشنا ناشنا لطیفي او ناشنا ناشنا تفسیرونه، بل ګوري بیا بل بیا بل ګوري بیا بل، حیران بشي چې دا څنګه سمندر دی. سید قطب شهید په دې خطبه کې دا خبره کړې ده چې جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال، تمام علوم پرې قرآن. دا بله خبره ده چې د خلکو ذهنونه د هغې نه قاصر دي. کوم ته څوک یې زده کوي چېرته؟ دا موږ چې زده کوو دا موږ داسې نه زده کړی ده، تاسو چې سم زده کوئ. دا موږ چې زموږ شیخ به راوته عنایت الرحمن رحمت الله علیه، نو موږ چې موږ به مخکې را رسېدلي وو دورې، نو موږ به دا اړو هلکه ته نن واړوه ته واړوه، دا یو شوق او یو مینه وه. بس په هغه وخت کې موږ دا قرآن مجید زده کړی دی او ډېرې منډې مې پسې او ډېرو درسونو له په دې باندې تلي بلا تمیز. ما دا ټول درسونه کتلي وو، ټول به سبقونه ویلي. زه خو داسې کرکجن نه وم چې دنې ویم او دنې نه ویم، ما دا هر چا نه ویم. دا کمال دی چې د دغه نه د لقمان حکیم نه چا تپوس وکړي چې ته خو پردی غلام وې او شپه ورځ د مالکانو په خدمت کې بند وې، نو دا راته ووایه چې دا دونه علم دی د کوم ځای نه زده کوه؟ ویل دا مې دې نه زده کړه چې د هر چا نه مې زده کوه، د مشر نه مې زده کوه، د کشر نه او د امزوري نه مې زده کوه، د هر چا نه مې زده کوه. علم داسې شی دی چې دا ضالة المؤمن ورته په حدیث کې ویلی شوی، دا د مؤمن ورک شوی شی دی چې کوم ځای مومي دی به یې راوچتی. ستا امانت چې کوم دی چېرته په څښا ځای کې پروت یم ته هلته بیا نه پرې زر راوچتې، لیکن دا ستا امانت دی بیا ته وایې دې نه ویم او دې نه ویم او د هغې نه ویم او د هغې نه نه ویم. دا بله خبره ده چې داسې خلکو نه علم کله به نه کوو چې د هغې عقیدې خراب وي. لوی لوی ګټانې په عقیدو کې او لوی لوی عقیدې ذوات فاضله پکې مني او د ذوات فاضلو کیسې پیسې به تا ته کوي او زما استاد ویلي او د هغه استاد ویلي او د هغه استاد ویلي. نه موږ ته په قرآن و سنت کې استادانو خبره نشته، موږ ته د قرآن خبره ده، د سنت رسول خبره ده، د اجماع د امت خبره ده او د اجتهاد د مجتهدینو خبره ده. دا څلور دلایل دي د اصولو. هر کتاب راواله بس تا د مخې له به څلور خبر راځي. کتاب الله اصل الاصیل، سنت رسول الله د دې تشریح، اجماع د امت او قیاس مستنبط د دې درې وه. بس دغه څلور دلایل دي بشر کې. په دې کې یو خبره ثابته وه بس سر چشم چې په دې ثابته نه وي بیا به یې نه مني.